الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده عليه فيسمع عني وقد رأيت عنهما قال وأحيانا يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعلى يقول قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت ينزل عليه الوحي في الأمر شديد البرد فيسمع عنه وإن جبينه لا تفسد عنقا جي وأن جبينه مينس کی جراشي نو أن بوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو دیکھو اقا یو سو خبری ضروری یو خودمون بطول کتاب کی دا چلے گی چی احوال دا رواتو او کلام پا سند دا خو یو خبر با مستقل چلے گی. دویم با شرح دا حدیث با چلے گی دا الفاظ دا حدیث شرح دام زمون با هر حدیث کی رازی. دریم با مسائل مستنبتی دا بم تراخیر پوری دا دریسی دور چلے گی دا دری خو بخوا او سلورم با مناسبت دا حدیث تا ترجمت الباب سرا کہ دی حدیث تا ترجمت الباب سرا سمناسبت دی دا سلور خبری با مستقلا چلے گی با. پینزم خبر بدل تکی بعض سوالات تی او دا اغی سوالات و جوابو ندی دن پکی سوالات تی او دا اغی سوالات و جوابو ندی دا پینز خبری با پا دی حدیث کی منگ بیانو انشاءاللہ. دلون بیراوی عبداللہ ابن یوسف دے. عبداللہ ابن یوسف محشدی لکلی دی پا دی حاشیہ دستاسو دا طول تقریبا لکلی دی چی عبداللہ ابن یوسف تنیسی دے. خیال دی راغی او دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ دے او گورا دا مالک شاگرد دے عبداللہ ابن یوسف او دا اغا کس تے کہ دا مالک مؤطا دا مالک نا دورے دلے دا مالک صاحب کتاب دے مؤطا خلق موتا وی خطا وی مؤطا دا مالک صاحب نو امام محمد صاحب ہم تی لکلے دا او دیرو شاگردانو دا غنہ لکلے دا نو یو شاگرد دا مالک صاحب عبداللہ ابن یوسف تے دتی لکلے دا نو امام شافی صاحب او بذاتم دا مالک صاحب شاگرد دے دی تلی دیو مالک صاحب سر مجالسہ باقاعدہ کردہ خو مؤطا امام شافی صاحب ددن اوری دلی دا مؤطا دا امام مالک امام شافی رحمت اللہ علیہ لدی عبداللہ ابن یوسف نوری دلی دی او دتا تنیسی ذکو چی تنیس دا مصر کی او علاقہ دا فمصر کی او علاقہ دا تنیس نو ذکا تنیسی ورطوی لکے گی او تاریخ وفات دے محشی لکلے دے کہ 213 دے. دا غصاز دے قال اخبرنا مالکون امام مالک مراد مالک ابن انس او دا اجلو محدثینو ندے او دیتا اسبحی وی مالک ابن انس اسبحی اسبح پا یمن کے علاقہ دا اغیتا منصوب دی پا خپل پا یمن کے نا پیدا ندے دا نیکون پا یمن کیو دی خو مدینہ منورہ کے پیدا دے او مدینہ منورہ کے وفات تے او قبر پا مدینہ شریفہ کے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ او غالباً پا 93 ہجری کے دے پیدا شوے 93 ہجری پا 93 ہجری کے دے پیدا شوے دے او پا مدینہ منورہ کے دفن دے امام مالک سے او د مولانا صاحب 300 استادان تابعین تیر شوی دی 300 استادان د تابعین تیر شوی دی او د 200 استادان اتباع التابعین دی سوک 600 یادی او سوک 200 یادی د امام مالک رحمت اللہ علیہ او د نجم الحدیث وی ستوری د حدیث او دتا امام دار الحجرہ وی رسول اللہ مبارک دا حجرت دا کلی امام او یو حدیث کی رسول اللہ مبارک یو پیشنگوئی کردے دا چی مدینہ منورے کی با یو کسوی ابا یو عالم بی او یضرب الیہ الناس و اقباد الابل
او خلق به د اوخانو جګرونو لا وهي څه مطلب رازغلی وی او په مدینه منوره کې یو عالم د هغه نه علم الناس په بل څوک نه نو اکثر علما وی اکثر چې دا مصداق د امام مالک دی څوک نور هم یادوي و اکثر علما وی چې مصداق د امام مالک رحمت الله علیه ټوله زندگی په مدینه شریفه کې تیره کړې اخره زمانه کې د مدینه شریفې نه بار نه دی وتلی ډېر حجونه یې کړي خو اخره کې نه دی وتلی په مدینه منوره کې تاسو ته ما ویلي په سورلی به نه ګرځېد بلکل اخره کې نه وه نو په د اخر وخت کې بیا په زړه کې یو شوق راغی حکیم الاسلام خطبات حکیم الاسلام کې قاری طیب صاحب دا واقع لیکلی یو شوق یې راغی چې یاره حجونه خو ډېر کړي دي خو که یو بل حج مې نفلي وکړې نو ښه به بوډی یم خو یاره یریږم هسې نه بل ځای مړ نه شم ځکه شوق مې دا دی الله نه سوالونه دا کړي دي چې ما الله په مدینه منوره کې مړ کړي نه شم وتی لاړ شم که نه نو په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید نو د هغه نه یې تپوس وکړو کم عمر مې څومره دی او دی په عمر څه کې وی که ډېرې نو حج له ځم او که لږي نه ځم بل ځای مړ نه شم ارمان مې دا دی چې ستا کلي کې مړ شم نو نبی علیه السلام مبارک ورته په خولې غږ نو خو دا 15 ګوتې داسې ونیوې داسې نو چې راویښ شو نو په شک کې پرېوت چې دې نه مل مراد منها نو شاګردانو سره مشورې کوي څوک وایي صاحب 15 ورځې عمر معلومیږي قریب به والو څوک وایي یاره 15 هفتې څوک 15 میاشتې څوک 15 کاله 6 و 5 کې پرېوتل نو د بیا دا وکړه چې محمد ابن سیرین چې کوم معبر دی هغه له سړی ولېږه ورته ویې ما به نه ښیې نو چې هغه لاړ نو ورته یې دغسې ووایي چې مدینه شریفه کې یو سړي دا خوب لیدلی دی هغه وی سړی وښایه وی هغه وی چې ما به نه ښیې وی ما وپېژانده وی دا خوب مالک ابن انس لیدلی دی وی تا ته څه پته ولګېده وی دا ډېر علمي جواب رسول الله مبارک ورکړی دی او دا علمي جواب جاهلانو له نه ورکوي دا هغه چا له ورکوي چې ډېر لوی مولی او ته به مدینه کې لیږدلی شوی دی نو نن په مخ د ځمکه مدینه کې لوی عالم مالک صاحب دی وی ټیک شو هغه وی ما مخه یو مغه لیدلی وی ورته ووایه چې رسول الله مبارک تا عمر تپوس وکړم او تا 15 ګوتې هغې وښولې د دې مطلب دا نه دی چې 15 ورځې 15 هفتې 15 کاله 15 میاشته په ژوند دی دې کې یو آیات ته اشارت دی 15 څیزونه دي پکې 5 دی درته ووایي لا یعلمهن الا الله هغه 15 کم دي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وشو ويعلم ما في الارحام دې شو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او بل وما تدري نفس بأي أرض تموت پته نشته کله مري نو که عمر چاته معلومه خو بیا به د خپل کور نه نه وته کړ دلته به مړ شي عمر چاته معلومه هر سړي به مدینې ته زور کو چې ځم چې هلته رانه سوخي پته نشته بس بیا د مدینه شریفې نه نه وته او رب العالمین داسې د چا چې کومه تمنا وي الله پوره کوي مدینه کې وفات شو او حضرت په مدینه منوره کې قبر کم ځای کې دی یا خدای حیران بشي چې تاسو د بقیع قبرستان ته ورشئ په هغې خو لیکل نشته خو تاریخي خریطه مونږ سره نو هغې نه مونږ معلومات اخلو نو مخامخ د حضرت فاطمې رضی الله عنها حضرت عباس حضرت حسن د دې قبرونه دي د رسول الله مبارک د خاندان او د هغې نه په دونه فاصله کې لکه د دې دیوال نه د دې برجې پورې د دې دیوال نه د ړومبۍ برجې پورې د رسول الله مبارک لوڼه دي رقیه زینب ام کلثوم دا دي او هغې سره په دونه فاصله کې چې بس دا میز او دا دیوال ډېر نږدې د رسول الله مبارک نه بیبیانې دي او د هغې بیبیانو د قبرونو نه په دومره فاصله کې لکه زما د دې میز نه واله د دروازې پورې د نافع او د امام مالک قبر دی خوا کې ورسره نږدې لږه فاصله کې د رسول الله مبارک بچی ابراهیم دفن دی او ګیر چاپېره د ده نه 10,000 صحابه کرام دفن دي داسې خدای ولا منقبت ولا او درس حدیث به فی روضة من ریاض الجنه کو او هغه ځای به کو چې کوم ځای به عبدالله بن مسعود کو
او اکم ځای ناشنا هغه د رسول الله مبارک معتکف چې کوم ځای به اعتکاف کو استوانة السریر اوس مې استند ده برې په شین خط پې لیکلی دي او د اعتکاف حضور پاک کوم ځای کړی دی عایشې بیبي دروازې ده بالکل نږدې مخامخ چې سر به مبارک د عایشې دروازې ته وردننه کو نو هغې به ولږ ومنځاو داسې ځای کې به د حدیثو درس ته کو نجم الحدیث امام دار الهجره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم ته بعضې احادیثو کې تپوسونه کړي دي او دې د امام صاحب نه په بعضو کې تپوسونه کړي دواړو یو بل نه تپوس او مشران امامان مجتهدین دي او خپل تفردات شته ده هر امام خپل یو تفردات لري لکه د یو تفرد دا دی چې د مدینې د مونځ ثواب د مکې د ثواب په ډبل دی نو ټول جماهیر وایي چې نه د مکې ثواب زیات دی یو په لاک دی حدیث کې تصریح ده او د مدینې ثواب یو په زر دی مضبوط روایت خو دغه دی او دا یو په 50,000 هم شته خو کمزوری دی دا یو په 50,000 کا نو خو د مکې په نیمه شو صریح حدیث صریح عبارت النص دی وی نه ډبل وی رسول الله مبارک دعا کړې ده اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکه من البرکه اللهم اجعل بالمدینة ضعف دوچن هغه چې تا مکې له کوم برکت ورکړې نو برکت دا دی چې د هغې یو پلک دا 2 لکه دی او نور علما وایي چې د دې برکت نه مراد برکت د اسمارو د میوو او د رزق مراد دی او مونځ کې تصریح ده اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکه من البرکه الحاصل خلاصه دا ده چې دا لوی محدث دی بس دومره خبرې کافي دي او نور که تاسو له تفصیلات ګورئ نو په فواید اصولیه کې ما د موطا د مالک امام مالک حالات ذکر کړي دي هلته کتلی شي عن هشام ابن عروه تابعي دی هشام ابن عروه څوک دی د حضرت زبیر نو سی دی زبیر رضی الله عنه تابعي دی سه او عروه هم لوی تابعي دی عروه پلار عن ابيه دې د خپل پلار نه نقل کړي یاد ساته چې کوم ځای کې ابيه جده راشي نو ضمیر براوي ته راځي چې هشام دی ما سوا د یو ځای نه چې عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ای کې به تفصیلات کوم نو هشام تابعي دی او د اجلو تابعینو نه دی د حضرت زبیر رضی الله عنه وسی دی نقل کوي عن ابيه د خپل پلار نه چې عروه دی عروه ابن الزبیر دا د اجلو تابعینو نه دی تابعي کبیر او دا عروه یو د فقهای سبعو د مدینې نه دی یو زمانه کې اوه فقهاو په مدینه منوره کې یو پکې د عروه او دا د عایشې صدیقې خورایې هم دی ذکر د مور نوم اسما دی د پلار نوم یې زبیر دی اسما د عایشې بیبي خور وه او پلار یې زبیر ابن العوام د رسول الله مبارک د ترور زوی زبیر د مور نوم زبیر د مور نوم صفیه وه او صفیه د رسول الله مبارک ترور وه نو حضرت زبیر چې د عروه پلار دی د رسول الله مبارک د ترور زوی دی د صفیه بنت عبد المطلب دا غیز زوی دی دا ترور زوی د رسول الله مبارک او د زبیر بیبي اسما وا او د حضور پاک بیبي عایشه نو بیبیانې خویندې وي نو دا د عایشې خورایې دی او عایشې به ورسره ډېره مینه کوله او د اکثر مرویات د عایشې صدیقې نه منقول دي ځکه چې د هغې خورایې دی اکثر مرویات د عایشې بیبي نه دي او ما تاسو ته ووې چې د اجلو تابعینو نه دی مشهور تابعي دی او یو د فقهای سبعو د مدینې نه دی عروه بیا عروه چا نه نپوس کوي عن عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عایشه صدیقه څوک ده بنت ابي بکر رضی الله عنه او د رسول الله مبارک په نکاح کې باکره دقه یوه وه نورې څومره بیبیانې چې دي ټولې سیبې وې کونډې وې دا یو عایشه صدیقه باکره وه دې به کله حضور پاک سره مینه د بیبیانو خو به دا کوشش کوو چې د علیه السلام موږ سره محبت پیدا شي
او تقرب پیدا شي. دې کې به یو بل سره ډېرې مقابلې هم کولې. یو ځل حضور پاک ته وایي د الله رسوله وی چې ته اوښ بوځې او سری یې او دوه قسمه اونې وي. یوه اونه هغه ده چې هغه بلکل محفوظه وي، پاڼه پتینې غورځېدلې، او بله اونه هغه ده چې د هغې نه اوښانو خوراک کړي وي. نو ته به اوښ په کمه اونه کې سری چې کمې کې پاڼې اوښانو خوړلې وي، سرن پکې شوي او که نه پکې نه شوي. نو رسول الله مبارک مسکی شو. مطلب یې دا دی چې زه هغه بوټی یم چې ما سره څوک پیلو شوي نه دي، ما نه سکه ما کې سرن نه دی شوی، او نورو بیبیانو خو مخکې خاوندان ډېر شوي دي. او دا وایي رسول الله مبارک وی زه ډېره بختوره یم. عایشه وایي وی ځکه چې آخر وخت کې زمو د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي، زما سینې ته یې ډډه والې وه، زما رور راغی عبدالرحمن و بیده سواک مسواک دی ورسره. رسول الله مبارک ادام الیه النظر داسې ورته وکتل. فقلت له ما وی آخذه لك یا رسول الله، مسواک دله راوالم. نو سر یې وړقاو، ای نعم هو. نو ما رونه راواغېسته، نو سخت و. ما وی اولینه لك یا رسول الله، نرم یې کم پوست یې کم. وی سر مبارک یې وړقاو، ای نعم. حرک رأسه، ای نعم. نو ما په خپلو خوله کې ووهه او چاکونه مې پې وول او ښه مې نرم کړه. رسول الله مبارک له مې ورکړه. نو وی داسې مسواک یې ومږه چې ژوند کې داسې ښکلې مسواک نه دی مږلی. او بیا ماله راکړه. نو چې ماله یې راکړه نو ما زر په خپله خوله کې ووهو چې د حضور پاک د لاړو مبارکو دی ورېږه خوله کې ووهم. نو آخر وخت کې زما مسواک هغې او د هغې مسواک ما زمونږ لاړې خدای یو ځای کړي دي. او د دې نه پس لاس مبارک ګوته یې اوچته کړه او هغه اللهم الرفیق الاعلی الفاظ یې وویل او سا لاړه. ګوره بختوره څنګه شوه، لاړې مې یو ځای شوې. بختوره څنګه شوه، حضور پاک د دې سینې ته ډډه والی چې وفات شوی دی. بختوره څنګه شوه، هم د عایشې په کوټه کې دفن شو. بیبیانې دوه ډلې وې، څلور یو طرف ته وې، پنځه بل طرف ته وې، یونیان. نو هغه چې کوم د عایشې په مقابله کې نورې کمې بیبیانې وې، میټینګ یې وکړو چې یاره خلک هدایا راوړي رسول الله مبارک له، او په هغه ورځ باندې راوړي هدایا. دا ودرېږه دا یو دغه کومه نو بیا ته ماته یو خبره یادېره شوه. په هغه ورځ باندې خلک هدایا راوړي چې په کومه ورځ باندې د عایشې سره حضور پاکي د عایشې سره نوبت نو په هغه ورځ خلک هدایا راوړي. ځکه خلکو ته پته ده چې دی ډېره محبوبه ده. نو راشه داسې وخت کې به هدایا یوسو چې رسول الله مبارک د حضرت عایشې سره ابې ورسره وخوري. خوشحاله به چې نبي علیه السلام چې عایشې را سره وخوري. نو بیبیانو میټینګ وکړو. څه مې ویل؟ نو هغې ورته میټینګ وکړو. نو رسول الله مبارک چې کله هغې ته راغی، هغې خپله مشره ام سلمه رضی الله تعالی عنها جوړه کړې وه. نو هغې رسول الله مبارک ته بخاري کې به راشي ورته وی د الله رسوله دې خلکو ته ووایه چې انصاف وکړي چې ته کوم ځای هدایا دې رالیږي. موږ هم دا خوښوو که نه چې تا سره یو ځای اکل وکړو. خلک ولې دا ووایه چې ټولو بیبیانو سره دې تخصیص د عایشې مه کوئ. حضور پاک غږ ونه کړو. بیبیانو هغې ته وی څه یې وویل، غږ یې وویل چا به وی به ورته بیا چې بیا راغی هغې له هغې ورته بیا وویل، بیا غږ ونه کړه. چې بیا راغی هغې ورته بیا وویل. رسول الله مبارک فرمایي لا توذیني فی عایش، لا توذیني فی عایش. وی قسم دی چې بلې بیبي سره زه په لحاف کې پروت یم، وحی نه راځي چې عایشې سره په لحاف کې پروت یم بیا هم وحی راځي. او دا خو ما نه دی ویلې خلکو ته بې انصافي خو ما نه دی، خلک په خپله راوړي نو خوښه خپله. نو دا او غیر اختیاري محبت د حضور پاک د عایشې صدیقې سره غیر اختیاري. و فرمایل به اللهم چې کله به نوبت کو اللهم هذا قسمي فيما املكو، چې زه کوم اختیار او ملک لرم نو زه قسم کوم تقسیم ټولو له یو شان ورکوم. فلا تلمني فيما تملك ولا املكو، خو خدای په هغه مینه مې مه نیسې چې هغه ستا په ملک کې دی او زما په اختیار کې نه دی. نو مناقب یې ډېر زیات دي مولانا صاحب را بشي،
لوی محدث وا مجتهد وا دا حدیثونه به اجتهاد او استنباط کو او لوی محدث وا او غټ غټ اجله صحابه شاګردان دي او په کور کې پرده لګولې وا نو چې څوک برال په دروازه به आवाज وکړه ادخل نو دی بوته نعم نو په دروازه برادر نشوندا به د پردې نه پورې غاړه واغي به د پردې نه پورې غاړه نو د حدیث ته پوښتنه به کول مسله دی به حدیث وي دا مسله دا حدیث دا شتا او دا مې اوریدل نه د محدث او 2210 احادیث عائشہ صدیقی امت رسول دا بنوي چې دا وسره دومره وو کې دي شډیر امت نور نه رسیدلې او 2210 احادیث عائشہ صدیقی امت رسول دا واده په وخت کې د 9 کالو وا پیغله وا او کوجدن په وخت کې د 6 کالو وا کوجدن مخکې شوی دا واده د هجرت نه او د هجرت په لومبي کال باندې واده شوی دی د 9 کالو وا او 10 کال د حضور پاک سره تیر شوی دی تقریبا لسونه زکه مو بیش پوته وي او چې کوم وخت کې رسول الله مبارک وفات کېده د 13 کالو 13 کالو عمر کې خو زموږ جنکه څوک ودی نه یو وړه 13 کالو عمر چې رسول الله مبارک وفات شوی دی 9 کال د رسول الله مبارک سره تقریبا تیر کړی دی عائشہ صدیقه نور ډیر زیات مناقب دي د دې خو دومره وایي چې لوی محدثه ده فقیه ده او مجتهده ده او 210 احادیث ته 2210 احادیث د دینه منقول دي نو دلته سوی دلته کې وایي چې ام المؤمنین رضی الله تعالی ام المؤمنین وتولي وایي دا مقتبس ته د دې آیتنا النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم الله او في روايه شاذه وازواجه امهاتهم وهو اب لهم وهو اب یعنی په منځله د پلار نور خو صریح پلار نه دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم په منځله د پلار انما انا لكم بمنزله الوالد للولد حدیث کې راځي ام المؤمنین دغه الاول جمع امهات المؤمنین نو سوال راځي سوال دا راځي چې هر کله دا د مسلمانانو مور ده نو پرده ته ولې بیا کوي مور خو د بچو نه پرده نه کوي پرده ولې او دویم سوال څه دی بیا چې ام المؤمنین ده نو دا مور د بچو سره خو نکاح ممنوع ده نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده نو چې ام المؤمنین شو نو دا هغې د لونو سره حضرت علی د فاطمه سره نکاح ولې کړې ده دا د مور لور د خورې ده حضرت عثمان د زینب او د ام کلثوم سره ولې کړې ده د ام کلثوم او د رقیه سره ولې کړې ابو العاص د زینب سره ولې کړې د مسلمانانو مور شو نو د دې لونه د مسلمانانو خويندې شوې نو خور سره څوک نکاح کوي ها زه به جواب وکم یو خدا چې نس د قرآن شریف پوجي پرده دی کوي نس وایي ته سوال وکړه چې ولې پرده کوي مور ده نس وایي واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب قرآن کې پرده په قرآن کې ده او مولانا صاحب دویم دا چې دا مور دا بچو سره نکاح بالکل کېږي ولې یاد وساته هغه مور چې نسبي وي قربت ته وجه هغه مور چې سوهري وي خواخي هغه مور چې رضاعي وي د هغې بچو سره نکاح نه کېږي کما مور چې نسبي قربت ته وجه نه د سوهریت ته وجه نه خلک ورته مور وایي چې خواخې ده رضاعت ته وجه نه هغې بچو سره نکاح نه کېږي دې ته امهات المؤمنین حقیقتا نه وایي توقیرا او ادبا ورته وایي توقیر دی تعظیم دی ادب د وجه نه ورته امهات المؤمنین ویل کېږي
توقیر او د ادب حقیقتا خو نه حقیقتا موروینو دغه درې قسمه دي نو هغه به ادریو کې یو حقیقتا ده د نور هغه مجازي دي دا دوه نو دوی ته که نسبت کیږي د امهات المؤمنین للادب والتوقیر والتعظیم لا لاجل النسب ولا لاجل السهریه ولا لاجل الرضاعت رضاعت بوای توقیرا و ادبا بیا سوال کېږي نو دیو جره پرده وکړي او دیو جره بچو سره نکاح کېږي دواړو وجه وایي خو بیا سوال کېږي چې هر کله ادبن مور شوه نسبن نه شوه نو بچو سره نکاح کېږي نو بیا دوی سره نکاح ولې منع ده حقیقي مور سره نکاح منع ده خواخې سره منع ده رضایي سره منع ده دا خو تادیبن شوه نو تادیبن چې څوک چاته مور ووایي نو نکاح خو کېږي اوس هم که یو سړي چاته ویلي چې مورې د ادب د وجې نه او بیا دې ښځه مړه شي او هغې ښځې سره نکاح کوي نو په مورې لفظ خو دا مور کېږي نه کولی شي ورسره اجنبیه ده نو مونږ څه وایو مونږ وایو چې نس د قرآن وایي چې نه به کې ولا تنکحوا من بعده ازواجه ابدا داسې مې ټیک مې وایي ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا داسې ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا قرآن وایي بس ما ځکه منع کړی قیاس خو وایي چې وکړه قرآن وایي نه به کې دام تادیب دی چې نه به کې د رسول الله مبارک بیبیانې چې حضور پاک وفات شو دوی به نکاح نه کوي بل چا سره بس قرآن وایي او بعضې حضرات یې وجیبه خبره کوي وایي دا د حیات النبي وجه ده حیات النبی وجه ده د رسول الله مبارک د قبر حیات د جمدي سړي بیبي په نکاح نشي اخیستی او دویم د جمدي سړي مال هم نشي تقسیمولی په میراث کې نو د پیغمبر مال هم نه تقسیمیږي بیبي په نکاح نه اخیستلی بعضې حضرات دا وجه وایي بهر کې ام المؤمنین تعظیما او توقیرا نو ادبا نو پردبم کې او لونو سره نکاح هم جایزه شوه او دوی سره منع ده د نس د قرآن د وجې نه ما درته وویل اوس راځي رضی الله تعالی عنها د عایشې ته عنها ضمیر راجع دی او ته پکې پټ و عنهم وې چې نور هم پکې راشي دا خو د راویانو خبره وه او عبدالله ابن یوسف مکی راوي دی دا مدنی راوي دی او حمیدی مکیو حمیدی مکیو او دا مدنی دی واه واه نو حافظ ابن حجر وی یو اشاره ورکي چې دین د مکې نه شروع دی او مدینې ته رسېدلی دی نو دم د مکي راوي نه شروع وکړه او دویم کې مدني راوړه او زه به راته یو بل ټکي ویم ښه زه به راته خپلې خبرې هم بعضې کومه دویم نه دین د مکې نه شروع مدینې ته دا دی نه وایي خو بدیهي خبره ده دی په دې کې بلې خبرې ته اشارت کوي چې دا بخاري ما لیکل شروع کړي د مکې نه او بیا اختتام مې کړی دی په مدینه کې دا لږه خفي و دې ته اشاره کوي نو سند د اعلی درجې دی مختصرې خبرې مې پکې راویانو کې وکړلې مفصلې به ترمذي کې راځي ټول راویان ثقات دي او اعلی درجې والا ثقات دي قسمه خبره پکې نشته اوس راځه اوس څه وایي ان الحارث ابن هشام سأله دا خو احوال د روات دي او دویمې خبرې لزو شرح د حدیث کوو تحقیق د الفاظو د حدیث حارث ابن هشام څوک دی د ابو جهل اعیانی رور دی سکا مور او پلار شریک حارث ابن هشام دی د فتح د مکې په ورځ مسلمان شوی دی په 8مه هجره کې او په جنگ یرموک کې شهید شوی دی غزوه یرموک جنگ یرموک په ویم په 8مه هجره کې دی مسلمان شوی دی او په غزوه یرموک کې جنگ یرموک په ویم هغه کې وفات شوی دی او زبردست صحابي او د پیغمبر علیه السلام دغه چې څونه عمر دی مجاهد تیر شوی او ورور ته وګوره ابو جهل عمرو ابن هشام دا حارث ابن هشام هغه عمرو ابن هغه ذلیله جاهل کافر مړ دی حارث ابن هشام سأل سوال وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال
نو عایشه په مخ کې دا سوال کړی او کته وی چې عایشې څنګه نو ګوره دا حجاب خو ډېر وروسته راغلی دی په لومبۍ زمانه کې د مخ دا پرده نه وه د لاسونو د لیچو پرده نه وه د دې ځایونو د دې ذراعینو د خپو پرده نه وه خلک به په اجازت سره کورونو ته یو بل کره تلل داسې مثال یو لکه چې اوس څوک د خور کور کره ځي د ماما کور کره ځي دقسې به خلک تلل راتلل نو وروستو پرده راغلې ده نو ممکن ده چې د دې مخکې سوال کړي خو دا سوال جواب ټیک نه دی دلته ټیک نه دی ولې ځکه ما درته اوس وایي چې حارث ابن هشام په 8مه هجرۍ کې د فتح د مکې په ورځ اسلام راوړی دی دغه خو پرده نازله وه دغه ورځو کې پرده د خو نازله وه نو در حقیقت من وراء الحجاب به دا اورېدلي که رسول الله مبارک نه تپوس کړی دی دی به من وراء الحجاب اورېدلي نو او یا به یو خبره درته وکړمه ادا چې ممکن ده چې رسول الله مبارک عایشې ته دا ویلي چې نن قرآن حارث ابن هشام دا تپوس وکړو ما دا جواب ولا ورکړو یا من وراء حجاب او یا رسول الله مبارک به دې ته ویلي چې نن خو حارث ابن هشام باندې وجیبه تپوس وکړو او ما ولا جواب ورکړی ښه نو څه وایي حارث ابن هشام هغه وایي یا رسول الله سوال وکړی حارث ابن هشام رسول الله صلی الله علیه وسلم د علیه السلام فقال فی تفصیلیه ورته ووایه چې دا د رسول الله مبارک دا هغه سوال تفصیل کوي فقال نو ویلی حارث څه وی ويا رسول الله اذا الله رسوله كيف يأتيك الوحي حارث ابن هشام سؤالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيان ده سؤال كي يا رسول الله صلى الله عليه ورا صحابه بسكوا وزوري پاک تبه يا رسول الله يا نبي الله ویلشي يا حبيب الله ویلشي هو متعارف لفظ ده صحابه يا رسول الله دیکھیں دا پیغمبر علیہ السلام صفت رسالت تے اشارت تے اور پٹولو صفاتو کی بہترین صفت ہو رسالت تے نبوت عام دا رسالت خاص یا محمد نہ دے یعنی منع راغلے مخامخ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا صریح نصر منع راغلے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضوان چې څنګه یو بل ته مونږ اواز کو اے زیده اے عمره پیغمبر ته به داسې اواز نه کوي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم دعانا بلنا اواز کول بعضكم بعضوان پر معنا ده الله وتعالى یا رسول یا محمد اواز نه دی کړی نو محمد نوم یې غشتی دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم وخطاب نه دی کړی یا محمد قرآن کې یا موسی شتا یا موسی ان استفیتک برسالات یا آدم اسکن انت وزوجک آدم ته واس کړی یا نوح وهبت بسلام منا هغه ته ویلي وبرکاته ونادیناه ان یا ابراهیم هغه ته واس کړی یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی هغه ته واس کړی ټول پیغمبرانو ته چې قرآن کې کم ذکر راغلی د بعضو لیکن رسول الله ورته نه دی کړی الله احترام کوي الله څه کوي احترام په مونږ یې پابندي لګولې ده چې تاسو به هم نه کوئ غایبانن که څوک یا محمد ووایي دا خو مخامخ غایبانن که څوک یا محمد ووایي ویلی شي که نه شي ویلی بعضې حضرات وایي نه مخامخ غایبانن یې مو وایه لیکن جماهیر وایي چې غایبانن چې وی نو د دې یو څو وجې وي یا به تفجعا وی دردمندۍ د وجې نه زړه دې د رسول الله مبارک په حق کې دردمن شو مخاطبه د غرض نه ده مخاطبه زړه دې دردمن شو لکه یو سړي زوی مړي او دې ځان سره سوچونه کوي ای زما بچې ای زما بچې د هغه خدا یقین نه دی چې دا د هغه ته اوازونه کومه تفجعا کوي دردمندۍ د وجې بیا جایز یا په دې نیت یا محمد وی چې فرشتې به هم په دین عمر رسئ
د رسول الله مبارک په دې نامه زه خو مخامخ نه کوم بېادبي نه کوم خو فرشتې به ورسوي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام بیا هم خیر او که په دې نیت یې وی چې دا بالذات او ډایرک رسول الله مبارک اوري او هر ځای کې رسول الله مبارک حاضر و ناظر دی بیا ممنوع یو خبره به درته اوس بله وکړم ادا چې فرشتې ویلی شي که نه اتې مستثنا د هغې ویلی شي جبریل یا محمد ویلی شي دا خطاب رجالو ته دی انس ته دی فرشتو ته نه دی فرشتې غیر مکلف دي انس و جن مکلف دي دویمه خبره هم درته وکړم بعضې وایي د جبریل د هغې نه چې جبریل ورته آواز کوي نو معنا علمي نه ده مراد معنا وصفي مراده ده محمد په معنا د محمود سره خو دا کمزورې خبره ده چاته چې مخامخ خبره کوي یا حسنو نو دلته معنا وصفي نه ده مراد چې ښکلیا کومه معنا به مراده وي وایه علمي بس دا دلته نقطې وې او نور یا محمد چې راشي هلته پکې بیا تفصیلات لږ زیات وکړو انشاءالله العزیز چټونه به نه رالېږي ښه دا د حاضر و ناظر مسله هم را روانه ده دا د علم غیب مسله هم را روانه تفصیلا دا د حیات النبی و ممات النبی مسله تفصیلا دا خپلو بابونو کې را روان دي دلته ضرورت نشته دا خو د کمې خبرې چې ضمني وکړم چټ پکې مه رالېږي مقصودي کمې خبرې وي د سبق خپلې هغې کې چټ رالېږي ضمني خپل یو مسله ستا نه پاتې کېږي حیات النبی که ممات النبی دی او څه دی مراد دی تفصیل را روان توسل څه ته وایي خبرې را پکې را روانې دي اقسام و معنا لغوي اصطلاحي کم جایز دی او کم ناجایز دی او علم غیب او جزئی او عطایي ټولې تفصیل را روان دي او حاضر او ناظر او فلان فلان ټول را روان دي او د الله صفات ټول تفصیل پکې را روان دي په صفاتو د باري تعالی کې نو کې خبرې را روانې دي وروسته به کوو بلو بابون مستقل بابونه دي که چې مستقل بابونه دلته به تفصیل کوو فقال یا رسول الله دا ګوره مخاطبه وکړه صلی الله علیه وسلم کیف یأتیک الوحی تا ته وحی څنګه راځي د وحی معنا لغوي اصطلاحي اقسام ما ویلې دوباره نه ویم دې نه یو خبره معلومه شوه څه چې دا هلکه یو سوال وکړه کیف یأتیک الوحی دې نه دې وحی نه منکر اوسه نه خطا نشي ګورې دا خو تپوس د وحی نه کوي تپوس د کیفیت او د حالت د وحی کوي دا خو د دې دلیل دی چې وحی مني چې وحی نه منله د کیفیت تپوس ولې کوي لکه زه درته یم پلار دې څنګه دی نو پلار یې منم که نه ابراهیم علیه السلام څه وایي رب ارني کیف تحیی الموتی نو احیاء الموتا خو منی اولم تؤمن قال بلا ولنا الله خو کیفیت سوال کوي نو کیف عرض د حال د معرض او معروض او جوهر غواړي کیف څه چې دی عرض دی نو عرض خو خامخا به یو شي پورې قایم وي لازما عرض خو خپل وجود لري نه نو چې د کیف تپوس کوي د حال تپوس کوي د وحی نو وحی مني یو مسله به دې مستنبط کومه ځان سره خیر لیکمه مسایلو کې به یې ولیکې خو یو مسله دلته کې دا ووتله چې د رسول الله مبارک د خصایصو سوال کولی شي د رسول الله مبارک د کیفیاتو سوال کولی شي د رسول الله مبارک د احوالو سوال کولی شي چې وحی به راتله څنګه حال و کم کیفیت و کم خصلت به او کم وصف کیف یأتیک الوحی څرنګه تا ته وحی راځي وحی څنګه راځي یو سوال بل وکړه چې وحی خو عرض دی صاحب او اتیان خو صفت د اجسامو دی واه دا ډبل سوال دی ستا شارحینو چام دلته تعرض ورته نه دی کړی وحی خو عرض دی صاحب وحی کوم د په سترګو ښکاري قول فعل تقریر د رسول الله مبارک او صاحب من وحی د الله کلام دی په واسطه د جبریل راځي عرض دی کیف یأتیک صاحب الوحی داسې پکار نه جواب به وکړم
که د دې وحی نه د الله بالذات کلام اخلي نو قیاس په مخلوق نه کې که د دې وحی نه څه اخلی لکه بالذات د الله کلام اخلي نو قیاس په مخلوق باندې نه کې او که د دې وحی نه د جبریل علیه السلام واسطې والا اخلي نو بیا پکې مونږ معنا مجازي به اخلو چې وحی څنګه راځي کما وحی چې په توسط د جبریل را روانه ده هلکه دا خو شاعر په کلام عربي کې موږ نه وایو زما دا اواز تا ته څنګه در رسي او زما دا اواز درته څنګه راځي څنګه راځي نو اواز خو په خپو نه دی او نه په اوښ دی او نه په سورلی کې دی مراد ته دی یأتیک نه څه معنا شوه وصول څه معنا مې وکړه وصول نو یأتی معنا وکړو جوابونه ختم شو کیف یصلک الوحی کیف یأتیک الوحی کیف یصلک الوحی وحی رسیږي کیفیت خو یې د رسېدلو نو اتیان صفت د ذوات الاجسام دی او مجازن د غیر جسم صفت هم واقع کیږي اتیان صفت د جواهر دی او اتیان صفت د ذوات الاجساد او ذوات الاجسام دی و نسبت اعراض تام کیږي مجازن وصول معنا شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام جواب ورکو احیانا یأتینی دا احیانا ظرف تی دا یأتینی دا پارا پی مقدم شوی دی ظروف کی توسع دتا پا نحو کی ویلی دی مقدم کیگی احیانا کلا کلا حینا بعد حینن حینا بعد حینن فارسی والاوی گاہے گاہے پختو والاوی کلا کلا اردو والاوی کبھی کبار کلا کلا یعنی رازی ما تدا وحی مثل سولسولت الجرس پشان دا ٹنگارو دا جرس سولسولا بعض لغات دا صوت نووتی دی لکه سولسولا دا صوت نماخوز دی جرس چې کله ټنګې څه وایي سول 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 هغې نه دا وتی دی پایو ته درون وایي څه ورته وایي دا هم د صوت نه وتی دی چې کوم وخت کې لشې در در مې کونه ده نو درون ورته وایي سور البابو دروازه بنده شوه دا سور ورته ولې وایي چې کوم وخت دروازه باندې سر سر غوندې اواز کوي نو بعضې لغات چا نه وتي دي د صوت نه نو دلته کې ځکه سولسوله ورته وایي او جرس خو پېژنې که نه لکه جرس د حیواناتو په غاړه کې چې کم شی وي او داسې ډون شی وي منځ کې پکې یو راکوټې غوندې شی لګېدلی او هغه د هغې اطرافو سره جنګېږي او ټنګ 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 میکونه ده هغې ته جرس شو نو کله کله راځي ما ته دا وحی یتینې کې ضمیر مرفوع وحی ته راجع دی مثل سولسولت الجرس په شان د سولسولې د جرس د ټنګارو د جرس کله داسې راځي اوس دلته کې سوال کوه دوه سواله دي چې دا ټنګار د څه شی دی بعضې حضرات وی دا هغه وحی بالذات ده چې الله ورته کوي ما درته مخکې ویلي و کله به بالذات کله بالواسطه دا بالذات وحی والا مثال ورکوي او دا سولسوله د جرس د الله د کلام نفسي نه تعبیر دی د الله د کلام نفسي نه تعبیر دی د الله غ کلام نفسي د دقسې اورم لکه ټنګار د جرس چې وي او مولانا صاحب د الله کته وی د الله کلام نفسي راغی نو دا خو بعیده ده چې الله کلام کوي ځکه کلام خو یو حرف د بل نه پس ادا کېږي نو دا خو حدوث پکې راغی او د الله صفات خو قدیم دي نو مولانا صاحب له او بله
کلام چې کېږي خو په شونډو کېږي، په ژبه کېږي، په تالو کېږي، نو خدای پاک له خو د ژبه او تالو او شونډې ثابتې کړې مخارج. نو جواب کوم له صوت لا کصوتنا، زه په خپل صوت کې شونډو ته، ژبې ته، مخارجو ته محتاج یم. الله په خپل صوت کې ژبې ته، تالو ته، مخارجو ته محتاج نه دی. ما ته هم پته لګي چې دا شی خوشبویه دی او الله ته هم پته ده. الله ته د شیانو خوشبویي نه ده معلومه ده. زه په خوشبویه کې پوزې ته او هوا راښکو ته محتاج یم، او الله د خوشبویه او بدبویه په ادراک کې پوز او هوا راښکو ته محتاجه نه دی. زم اورم، الله هم سمیع دی. زه په اورېدو کې غوږ او د غوږ پردې ته محتاج یم، او الله په اورېدو کې غوږ او د غوږ پردې ته محتاجه نه دی. زم بس او لیدل کوم، الله ته هم بصیر ویل کېږي. زه په لیدلو کې سترګو ګاټو ته او رڼا ته محتاج یم، او الله سترګو ګاټو ته او سترګو ته او تیار رڼا ته محتاج نه دی. پر زما علم شته او د الله هم شته دی. زه په خپل علم کې قلب او دماغو ته او حواس خمسو ته محتاج یم، او الله دې ته محتاج نه دی. له ید لا کیدنا، ید الله فوق ایدیکم. او دې کې به زه تفصیل درته کوم. زه به یو نکته راته ویم، دا به راته بل څوک نه وایي. زه به دا نکته راته ویم چې خلک وایي چې د الله تعالی ید لا کیدنا زمونږ په شان لري کیف مجهول دی، او زه به دا نکته ویم چې کیف هم مجهول دی، کن هم مجهوله ده. خو دې کې چټ دلته ځکه مرالیږه چې د صفاتو بحث رسو ترمذي کې مستقل روا ده. هلته به ویم نو له صوت لا کصوتنا، بس د مخلوق په صوت لکه ید لا کیدنا، د مخلوق په ید د هغې قیاس نه کې. له ساق یوم یکشف عن ساق لا کساقنا، نو چې د مخلوق له قدم لا کقدمنا، حدیث کې راځي چې جهنم کې ویضع قدمه هو الله قدم کې دی. له ساق لا کساقنا، کیف کنه مجهول دی، قیاس په نه کې. له صوت لا کصوتنا، صوت اورا لحن نے آواز نے، صوت اورا لحن نے آواز نے، زمون چې څنګه لحن او آواز د الله د پاره غنښته دی. او چې کوم وخت کې موسی علیه السلام په کوه طور کې الله ورته انی انا ربک، نو د هر طرف نه سمع کېدله، او د غوږ په ځای په هر اندام سمع کېدله. نو داسې یو خوا ګورې این انت یا رب، این انت یا رب، دا به مخلوق بادشاهانه به نه کېږي. نو څه وایي سلسلة الجرس د چا نه تعبیر شو؟ وایا د الله د کلام نفسی نه پوه شئ په خبره، د چا نه؟ د الله د کلام نفسی نه. دویمه دا چې کله د پیغمبر علیه السلام په زړه کې دا الفاظ تخلیق کېږي، د هغې اواز دی. تخلیق دا موحى به په قلب د موحى الیه کې، تخلیق د موحى به چې کومه وحده په قلب د رسول الله مبارک کې چې موحى الیه دی، نو چې هغه تخلیق کېږي دا د هغې اواز دی. او که ته وې د تخلیق اواز خدا دې مونږ ته چې څوک خبرې کوي زمونږ زړه ته ځي، مونږ خو نه پوهېږو. نو ما وې زمونږ باندې به قیاس نه کوې که نه، ما خو تا ته وایي چې زمونږ په هغې به قیاس نه کوې که نه. نو دا سلسلة الجرس د هغه څیز نه تعبیر دی چې د پیغمبر مبارک په جسد اطهر کې د دې تخلیق کېږي، نو وروستو به په پیغمبر مبارک تلفظ کوي. دریم څه دی؟ دا د جبریل علیه السلام چې په شکل اصلي راغلی دی، د هغه اواز دی، د جبریل اواز دی. څلورم څه؟ د جبریل علیه السلام د وزرو آواز دی. پنځم څه؟ د جبریل علیه السلام نه مخکې دا محسوسوي، داسې دی لکه ټیلیفون کې ټنګار وشي،
نو ټنګار تنبیه ده چې څوک خبرې کوي نو چې اوچته کې ټنګار ختم شي نو دام یو اواز د تنبیه ده څه دپاره چې جبریل راغی او شپږمه وجه ته بله ویمه شپږمه ده چې دا اواز نه دی دا د تعطل د حواسو نه دی چې کوم وخت وحی راشي د پیغمبر مبارک ټول حواس معطل شي دغه وخت کې سترګې معطل شي غوږونه بلکې غوږونه خامخا معطل شي د بار نه خبره نه اوري هغې ته لکه زه تاسو یو مثال در کوم ته چې سترګې پټې کړې په دې غوږونو کې ګوتې ومنډې نو تا ته یو نرۍ غوندې اواز محسوسېږي که نه محسوسېږي سترګې پټې کا شونډې پټې کا غوږ کې ګوتې ښه مضبوطې ومنډه چې ستا حواس معطل شي د بار نه څه شی ادراک نه کوي نو ته دننه خپله یو اواز اورې هلکه نه پوهېږې که نه دننه خپل یو بنګ غوندې اورې نو دا به هم د رسول الله مبارک ټول حواس معطل شو د هغې له تابع دي څو مې ووې بیا ووایه دا یا د الله د کلام نفسی نه تعبیر دی ها د الله د کلام نفسی نه تعبیر دی نو تعبیر خو نشي کولی خو خیر دی یا دا چې دا تخلیق د موحی به د وحی کېږي په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو د هغې نه تعبیر کوي دا د هغې اواز دی او دریم د جبریل علیه السلام خپل اواز دی او څلورم د جبریل علیه السلام د وزرو آواز دی قرآن کې به راځي چې الله پاک کله اراده د وحی کوي ضربت الملائکة بأجنحتها ضرب الملائکة أجنحتها هغه خپل وزر وهي كأنها سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سوچو لگوش میرا یاد اللہ دا کلام نفسی آواز دوی میں سوئے دا غا تخلیق دا وحی محابہی اغی آواز دریم میں سوئے دا جبریل اصلی آواز سلورم میں سوئے دا غا دا وزر و پینزم میں سوئے دا غا دا راتلونا مخ کی یو آواز کی گئی ہوتا او شپگم تعطل دا حواسو نا چکم صوت پیدا کی گیا غا دی شپگ وجہ میں دا ہوئے یأتینی مثل سلسلة الجرس اس مولانا صاحب دلته یو بل سوال کېږي چې جرس خو مضموم دی نو د وحی تشبیه د جرس سره ولې ورکوي د یو مضموم شي سره د قیمتي شي تشبیه ورکوي جرس خو مضموم دی پیغمبر مبارک دې منع کړی ده رسول الله مبارک خو دې منع کړی ده جرس نه خو مضموم دی نو د یو مضموم او د یو کم سیس چې پیغمبر مبارک منع کړي مضمون هغې سره تشبیه ورکوي مولانا صاحب زمون علماء یو خبره دي د مختصرمانی کې دی ویلي دي چې کله وجه د تشبیه ظاهری نو مذمت د مشابه به ته څوک نه ګوري او زه به مثال درکم ډیر مثالونه دي موږ سره خو زه راته آسان مثال در کوم حضرت حسان ابن ثابت چې کوم شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو د پیغمبر مبارک ته ویل د قریشو حج وکوم په شعرونو کې مذمت او حج وکم ځکه ستا خلاف شیرونه جوړي ستا حج وکئ نو زیم کوم نو حضور پاک او فرمایل کیف بنسبی نسب سره به مې سکی ته به قریش شمارې خو زما نسب دی زه پکې راځم او اخته به بنو هاشم شمارې نو خو زما نسب دی قریش خو زما نسبیان دي خپلوان دي نو خامخا چې څوک د چا حج و مذمت کوي نو قوم یادی نسب یادی نو دا خو زمام دی نو دا خو پکې بیا زر عالم کیف بنسبی نو حسان ورته څه وایي وی لأصلنک منهم کما تصل الشعرة من العجین وی تا به داسې پاک وباسم که نه هغې به درته برابر کم ښه مذمت او حج به وکړم او تا به داسې پاک وباسم لأصلنک به دې راکاږم سلو سیف چې توره پتی کې راکاږي لأصلنک تا به راوباسم
کما تسل الشعرة لکه ویخته چې راښکلي کېږي من العجین د اوړو نه. نو چې د اوړو نه ویښته راکاږي نو په ویښته پورې څه شی ونښتې وي نه، نو تا به ترې داسې وباسم، مستثنا به دې کړم، د هغې به وکړم تا به ترې وباسم. څنګه مې وي لأسلنک منهم کما تسل سین سره تسل الشعرة من العجین. نو د پیغمبر مبارک تشبیه د ویښته سره ورکړه کاکا، او د پیغمبر مبارک په مخ کې ورکړه. هغه په انکار ونه کړه چې خو د ویښتې مسه تا خو د یو ډېر دني شي سره د ما تشبیه ورکړه، نه اپې چپ پاتې شه. نو ګوره تشبیه د رسول الله مبارک ویښته سره شوی نو خو بیکاره شی د پیغمبر شان ته ویښته ته ګوره. وجه د تشبیه ظاهره ده چې د محسوس ویښته کې اوړو نه وباسې صفا وځي، دقه رنګې به تا د هغوی د مذمت نه صفا وباسم، تا باندې باړو داغ لکه په ویښته کې داغ. نو چې کله وجه تشبیه ظاهره نو د مشبه به مذمت ته دناءت ته څوک نه ګوري. دلته وجه تشبیه ظاهره ده هغه ده چې د جرس د اواز هم یو صوت دی متدارک دی، خلک ادراک کوي، بسیط دی. دقه رنګې د الله کلام هم دی متدارک دی، ادراک یې کېږي، او بسیط دی په بسوطت کې او په تدارک کې دا تشبیه ورکوي. نور دا تعبیر نه دی که د الله کلام شي، هغې نه څوک تعبیر کولی شي. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. نو ما وی که ته سوال وکړې چې دا خو مضموم شي سره تشبیه به څه وی چې وجه تشبیه ظاهره نو خلک مذمت د مشبه به ته نه ګوري، نو وجه تشبیه ظاهره ده دواړه هم صوت دا کلام هم شو، او هغه هم متدارک دا هم بسوطت بسیط، او دا هم سلسلة الجرس یأتینی مثل. اوس به دې سوال راځي چې دلته خو راځي چې مثل سلسلة الجرس، بل ځای کې څه راځي کدوی النحل. عایشه صدیقه فرمایي چې موږ داسې محسوسو کدوی النحل لکه د شاتو مچۍ چې بنګار کوي. بل ځای کې څه راځي ما چې اوس کوم آیت درته ووې کسلسلة علی صفوان لکه زنځیر چې په صفا تیږه راکاږي او کوم اواز کوي. اوس به څه کوو؟ یو ځای کې راځي سلسلة الجرس، یو توجیه همدغه ده چې د کلام نفسي اواز دی، یو توجیه مې وکړه. بل ځای کې دغه تعبیر علی بیا سوال دی. بل ځای کې راځي کدوی النحل، بل ځای کې راځي کسلسلة علی صفوان. نو زه به جواب وکړم چې د الله د کلام نه څوک تعبیر نشي کولی. اصل تعبیر صوت اورا لحننې آوازنې مونږ په شان نه دی. دا هر چا خپل تعبیر کړی دی، هر چا څه کړی دی خپل کړی دی. فرشتو ته تعبیر کړی دی کسلسلة علی صفوان سره. رسول الله مبارک ته داسې محسوسېږي کله کا سلسلة الجرس، او عایشې ته او صحابو ته داسې محسوسېږي کدوی النحل. هر چا خپل تعبیر کړی دی. ولې د پیغمبر د الله پاک د صوت نه اصل تعبیر څوک نشي کولی. نو فرشتې یې څنګه محسوسوي شابسې کسلسلة علی صفوان، هغې ته هغه تعبیر کوي. رسول الله مبارک یې څنګه محسوسوي کسلسلة الجرس، هغه ته هغه تعبیر کوي. او صحابه کم محسوسوي شابسې دوی النحل د شاتو د مچو بناهټ هغه بنګار، هغوی ته هغسې تعبیر کوي. مخکې دا شرح د حدیث هم روانه ده او د سوالاتو جوابات هم روان دي. ښه دو خبرې روانې دي. وهو دا وحی ضمیر وحی تراجع دی. اشده علی هو ضمیر دغ مخصوص وحی تراجع دی، او اشده کی هور جنس تا وحی تراجع دی. هو کی ضمیر چا تراجع دی؟ او آیا دغ مخصوص وحی چی تیرا شوا، دغه مخصوصه وحی چې تیره شوه مخصوصه کمه یوه چې یا الله ډایرکټ
وحی لیږي او یا جبریل راځي په شکل ملکی باندې اوهو نه پیښه په خبره څو قسمه پکې معلومه شوه ما خو شپږ توجیحات وکړل شپږ واړه په دې دوه کې رابندې دي یا د الله نه بذات واحده شابسه الکه وایه که نه یا د الله نه څه ده بذات واحد نو چې د الله نه بذات شوه نو په هغې کې څه جوړېږي شابسه بذات واحد هغه داسې وي چې یا خو د الله د اواز نه تعبیر دی د کلام نفسي یا د هغه تخلیق نه دی او یا حواس معطل شي د هغې نه دی او چې په واسطه د جبریل وي شابسه نو بیا د هغه د وزرو دی یا د هغه د راتلو نه مخکې یو اواز دی ٹھیک شو خبره او درې مې څه ویلي وو دا جبریل خپل اواز دی نو دا دوه شو نو وهو دغه قسم د وحی چې دا مخکې تیر شو اشد ډیر سخت دی هو په نسبت د جنس د وحی په نسبت د چا باندې وایا د جنس د وحی علی په ما باندې ډیر سخت دی دا ولې سخت دی دا قصه د دومره سخت مولانا صاحب چې اوس بدله په دې بل حدیث کې راځي که خیر انشاءالله عمدې حدیث اخر کې راځي چې عایشه وایي په سخت یخنۍ کې به د رسول الله مبارک نه خولې به او روایاتو کې راځي چې اوښه باندې به ناستو نو ما سوا د قصوا اوښې نه به هر څاروي نه چوټنګېدی نو کې به ناستو او زید ابن ثابت کاتب د وحی وی یو ځل وحی نازله شوه وفخذه علی فخذی د رسول الله مبارک رون زما درون د پاسه پروتو کادت فخذی ان ترضع کادت فخذی ان ترضع قریب و چې زما رون دې مات کړی دا سخته شو کنه د رسول الله مبارک سترګې به داسې بار راووتې رسول الله مبارک غوندې شخصیت د څومره طاقت لري څومره طاقت لري د څلوېښتو جنتیانو برابر طاقت لري او د یو جنتي طاقت د دنیا د سلو ځوانانو دی نو د 4000 انسانانو طاقت لري څومره او هغه سترګې بار شوې او هغه رنګ به زیړ شو او د هغه وجود به کام پرهاته لړزېده به او د هغه نه به خولې به دی دومره سخت شی دی پیغمبر مبارک باندې نو دا شدت دی نو دا شدت ولې دی د سره وجې نه دی نو بعض حضرات وایي د خلاف الجنس نه ادراک ګراني کنه که د الله نه ادراک کوي او که د جبریل نه کوي نو خلاف الجنس نه شی زده کول څه وي ګران دا هم یو ټیک ته یو جواب یې دی د ما نه دی خوښ اصل جواب دا دی مولانا صاحب انا سنلقي عليك قولا ثقيلا نو د ثقيل ډېرې معنی علماء کړي دي ثقيل ثقل پدیم دی چې دا به امت ته رسې او تکالیف او فلان خو د ثقيل نه به موږ دا معنا والو چې جسمانی ثقل انا سنلقي عليك قولا او کته ویل که جسمانی ثقل خو اجسامو کې راځي قول او وحی کې خو نه راځي جواب وختي درته وایي وختي مې درته وایي چې عرض دی دا د وحی ثقل دی د وحی بوج دی کته وحی کې څنګه بوج راځي نو قیاس زما په کلام وغیره مکوا یو بل جواب دته وکاو مزیدار دا وحی او عرض دی مثلا ټیک شو دا خو اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري مونږ چې څومره نیکه کوو دا به تلکې اچوي نو لیکي تلکې څنګه چولی کېږي هلته وجود دی مونږ چې څومره ګناهونه کوو دا ګناه خو اعراض دي هلته وجود دی هلته به جوهري ښکاري به درته هلته به ښکاري ووجدوا ما عملوا حاضرا نو اعراض د دې عالم هلته څه دي مولانا صاحب شابه اعراض جواهر دي اجسام دي نو دا وحی خو مونږ ته عرض ښکاري خو رسول الله مبارک ته چې راځي عالم مثال دی عالمي مشاهده نه ده که جبریل لوړي هغه د عالم مثال هغه حیات دی او حالت دی نو ثقل پکې شته یا خدای پوهېږې که نه نیکۍ کې ثقل شته که نه اما من خفت موازینه اما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاویه
خفت خو په نیکو کې راځي ته سوال کوو چې خفت او ثقل خو ذوات الاجساد کې راځي څه جواب مې وکړو چې د دې عالم مشاهده چې دا مونږ پکې یو بل وینو د دې اعراض عالم مثال چې عالم بالا دی هغې کې څه دي مولانا صاحب اجساد لري نو وحی یو خپل جسد لري ځه خبره مې ته خلاصه وحی یو خپل جسد لري نو سخته ده نو څه مې وي مولانا صاحب شابسې چې یا خدا شدت د چا دی مولانا صاحب ووایه چې خلاف الجنس نه اخذ ګران دی دویم مې څه وي مولانا صاحب دا د وحی خپل زور دی د هغې خپل زور دی او درېیمه معنا اجتماع د انواراتو راله صاحبه ډېر انوارات یو ځای شو نو بوج راغی اوس هم چې رڼا ډېره تېزه شي انسان د سترګې بل شل شي ډېره زیاته رڼا راله یو وحیم نور دی جبریلم نور دی د الله ذاتم نور دی او پیغمبر مبارکم نور دی د هدایت زه یو ټکې ویم اکثر په تقریرونو کې د قرآن مطالعه زم القرآن نور هدایت رڼا ده کړه القرآن نور نزل من النور بواسطة النور إلى النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور څنګه مې ویل کا ټیک ټیک غلط ته غلطی چې رجوع ته وکړه القرآن نور قرآن کې خپل تعبیر شوی دی د هدایت رڼا نزل من النور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية مثل نوره نو القرآن نور نزل من النور بواسطة النور لکه فرشتیم نورانی مخلوق دے الى النور رسول اللہ مبارکم نور دے دا ہدایت لیخرج الناس من الظلمات الى النور نو دا نو سچلو شو دا سختی ولی را دی اجتماع دا چاو شوا اوہو بلشان انوارات دی زمخ کی دا اس وهو اشده علی دین اعجاز دا قرآن معلوم شو چې قرآن معجز دی قرآن دا اللہ کلام دی دا پیغمبر مبارک نه دی ولی که دا پیغمبر کلام هغې کې زور نه زه ډېرې خبرې کوم زور کم دی که دا د پیغمبر کلامي او وي د خدای دی عیاذا بالله بیا خو دروغ شو کنه چې د پیغمبر کلام یې وي د خدای دی څه شی شو هلکه دروغ نو چې کلام هم وي او دروغ هم وي کې زور د کم دی نه نو چې زور پکې دی نو پته ولګېدله چې دا د پیغمبر خپل کلام نه دی د چا دی لکه د الله دا د اعجاز دلیل یې څوک یې نشي راوړی که د پیغمبر خپل وي بیا خلکو جوړولی شي مخکې دا فیفسم عني جدا شي دا وحي زمانه جدا شي دا چې ختمه شي فیفسم عني یا دا جبریل لانه لر شي یا وحي لره شي دواړه د ضمیر راجع کولی شي وحي ته راجع کا یا فیفسم افسم یفسم یو معنا ده یا فیفسم صیغه د مجهول ده لرې کړی شي یفسم یفسم مجرد ده یفسم یفسم څه دی لرې شي لرې کړی شي او د باب افعالم یفسم افسم یفسم ویلی شي وقت په داسې حال کې وعیت عنه ما قال چې ما یاد کړي عنه د چا نه د الله نه یا د ملک نه الله نه یا د چا نه که د الله بذاتي د هغه نه او که د ملکي د هغه نه ما هغه قاله چې د ملک ویلی ده یا الله ویلی ده بس ماته یاد کړي بیا وو حالیه ده فعل ماضي چې کله حال واقع شي لابد فيه من قد ظاهرة او مقدرة فیفسم لری شي دا وحی زمانه یا جبریل خو وحی د زمین راجع کا وقت په داسې حال کې لری شي قد وعیت ما یاد کړي وي عنه د ملکنا یا دا الله پاکنا ما اغا قالا چې د ملک ویل دی یا رب العالمین ویل مې یاد کړي وي مسائل برستو مستنبت کوم بس دا مې یاد کړي چې زی ما یادي گردان ته دور ته مې ضرورت نی بس بیا ته ما یاد کړي وي و احیانا او کلا کلا یتمثلو دام ظرف دی یتمثلو د پارا او احیانا مقدم شوی دی
کله کله یتمثل ای یتشکل لی الملک رجلا کله متمثل شي ما ته دا فرشتہ ملک بوي څه بوي ملک د الوکت نه ماخوذ دی الوکت څه ته وایي پیغام ته وایي فرشتہ د الله پیغامات رسوي باغي عمل کوي الوکت دی راجح دی احيانا يتمثل ويتشكل لي الملك او الف لام عهدي دي جبريل دي مراد دي کله وحی دغه راوړل دا میکائیل علیہ السلام او کما زیات تر وحی چا راوړل دا جبريل نو الف لام عهدي کوا هغه فرشته چې وحی راوړل دا احيانا يتمثل لي الملك فرشته چې وحی راوړل ما ته متشکل شي دینه پته ولګی دا چې فرشتي شکل بدلوي شي جسم نورانی يتشكل بأشكال مختلفة أو جنات جسم ناري يتشكل بأشكال مختلفة يتمثل لي الملك رجلا سشيده يا مفعول مطلق ده مضاف مقدر ده قانون دار چې کله مفعول مطلق دا یو لفظ مضاف نو هغه مضاف حذف شي دا مفعول مطلق دا هغه قائم مقام درېږي څنګه بکم یتمثل لی الملک تمثل رجل یتمثل لی الملک تمثل ما ته ممثل شي فرشتہ په تمثل د رجل الکه مفعول مطلق کله تاکید د پاره کله نوع د پاره بیان د نوع د پاره دلته بیان د نوع شي چې تمثل خودی خود کما نوع تمثل دی رجل والا مفعول مطلق کله تاکید د پاره بیا دی او کله چا د پاره وي بیان د نوع دلته بیان د نوع شو نو ګور هغه تمثل می حذف کړي مفعول مطلق او اصل مضاف او دا مضاف الیه دا قائم مقام شو او یا دا رجلا منصوب دی په نزع د خافض حرف جر ته وي خسر ضاد خافض کله چې حرف جر وګرځيږي مدخول منصوب ګرځي قاعده د نحو دی ویلې دا ما خو تاسو ته چې قواعد برزل ته چلیږي نو څه يتمثل لي الملك برجلين نو دا به می حذف کړه خافض امه بنوال خدا قرآن شریف اپستم خافض یو ته خوفز وي خوفز ردروما سترګورو خوفز دیو ته سوې لکه حافظ ته سوې خوفز بنوال وته خوفز وي پېږي په خبره باندې او خور ته خیر وي خور ته سوې لکه خیر وته ټیک مې ویل لکه او باغ ته سوې بوغ وته او ګوره ته سوې کسا زما بلا شاګردان دي د پخوا نه په بنو کې زما وړې دورې زما بلا شاګردان بنو کې پراته نو دا ګوره دا خوې نو ما سوې درته ها وای کنه ما او چې دا منصوب دی په نه د خافض او دریم څه دی حال دی يتمثل لي الملك حال كونه رجلا عموما با جبريل د دحیه کلبی په شکل راته عموما کله په نور شکلونو راغلی دی لکه حدیث جبريل کې اړو چا په جندل نه چې راغلی خو عموما لفظ مې وي د چا په شکل براته دحیه کلبی بنوي ښه کلبی خلق کلبی وي کلب سراسر کې تغرا دي کنه نه بنو کلب قبیله ده کلبی ها نو ګوره د په شکل ولې راته په صحابو کې خپل سره ډېر خشتاو په مخ به روبانه چاو چې ګرځې دبا ولې به روبانه چاو چې خدي مفتون نشي خدي عاشقانه نشي دومره خشتاو نو په خشته شکل وراته او رسول الله مبارک جبريل په خپل اصلي شکل دوه ځله لیدلې دي دوه ځله په اصلي شکل لیدلې دي یو په دغه کې مکه مکرمه کې اجیات کې هلته لیدلې او یو چې معراج دلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يغشى پوهیږئ په خبره دوه ځله په اصلي شکل لیدلې دي بس نور به تفصیل لازم چې هغه د بل حدیث کې سره روان دی ښه چې په اصلي شکل یې څنګه لیدلی دی
را روان دی بل کې را روان دی ښه دی بل کې چې په کرسۍ باندې ناستو او رسول الله مبارک ولیده هلته به پکې لږ تفصیل درته وکړم او جبریل کې به هم تفصیل کوم چې جبریل ضبط څه دی او جبریل معنا څه ده وروسته را روان دی بل کې را روان دی فیکلمنی ما سره به خبرې کولې حکایت د حال ماضیه دی دا معنا مه کوو چې خبرې کوي نه هغې حال کې به یې کولې کله د ماضي د حال نه حکایت کوي هغه حال کې فیکلمنی وحده فاعی ما یقول ما به یادوه هغه یقول چې د به وی دی وی نه ګورې هغې حکایت د حال ماضیه دی هغه مې یادوه ډېره دا معلومه شوه چې جبریل تمثل د رجل کېږي یو دا معلومه شوه او بل څه شی دی مولانا صاحب یو ټکي وواره یو ټکي هلته کې چې جبریل په اصلي شکل دی یا د الله د طرف نه دی نو هلته وقد وعیت عنه ما قال وی وګوره څه وی وعیتو او دلته چې جبریل په شکل انساني دی نو فاعی ما یقول وی نه پوهېږئ په خبره فرق دی په دواړو چې جبریل په شکل ملکی وي یا د الله ډایرک اوازي هلته قد وعیتو اووی وحالیا هغه ډېر زبر فورا مې یادېږي ولې اصل مخامخ شوی دی او دلته د سړي په شانتې دی نو د سړي نه چې موږ زده کوو نو زر خو نه زده کېږي که نه سړي نه ګورې یاد ساته کم شی چې کم شکل اختیار کړي د هغې خواص یې نښلي کم شی چې کم شکل اختیار کړي د هغې خواص مار پیرې چې په خپل شکل ایزه تېره ونیسه او چې په شکل د مار شي نو په یو لاټۍ وجلی شي نو جبریل دلته په شکل د انسان شو نو د انسان نه چې زده کړه کې جدا ده او چې د الله او د جبریل اصلي شکل نه زده کړه کې جدا خبره ده هلته یې ځکه وعیت ووي او دلته کې لفظ د اعی ووي او فیکلمونی یو خبرې کوي قالت عائشة غرض د قالت عائشة نسله توضیح د شدت د وحی کوي او مولانا صاحب دلته کې د څو قسمونه د وحی معلومه شوه یو هغه چې د الله د طرف نه وي بالذات دویم کوم شو چې د جبریل په واسطه وي بیا هغه دوه قسمه شو چې جبریل به په شکل ملکي وي یا په شکل انساني به وي دا درې قسمونه او نور اقسام که ته وایې چې اقسام د وحي خو ما مخکې بیان کړو یا ته مې بیان کړو دلته خو نو حصر خو پکې نشته دا خو احیانا دی دلته خو صرف دا درې قسمه بیان کړل حصر خو دلته نشته ورپسې شه نو قالت عائشة بغرض د دې قول نه څه دی توضیح د شدت د وحي کوي چې مخکې تېره شوه شدو سره ولقد رأیت ما لیدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لره ینزل حال دی دهونه حال دی په حال کون د علیه السلام کې چې نازلېدله حکایت د حال ماضیه دی نازلېده په ده باندې وحي فی اليوم الشدید البرد په سخته یخنۍ والا ورځ کې سخته یخني نو فیفسم عنه یا یفسم عنه یا یفسم چې وحی به جدا شوه نو په داسې حال کې به وه چې ان جبینه تندې مبارک د رسول الله ملا یتفسد عرقا لیسیل عرقا خولې به بیولې سخته یخنۍ کې خولې به بیولې دا شدت شو که نه مولانا اعجاز د قرآن شریف شو که د پیغمبر خپل کلام وی او دا د خدای دی عیاذا بالله به دروغ به وي هغې کې بیا خولې کم ځای نه وځي نو چې خولې به یې نو معلومیږي دا چې د پیغمبر خپل قول کلام نری د چا دی د الله دی او د الله د کلام مثل څوک نه شي جوړولی معجز دی د بنده د هغې مثل جوړېدی شي جبین مبارک د پیغمبر به خولې که ته وایې چې جبین خو یوازې خوله نه کوي د ټول وجود نه خوله دي تخصیص د جبین یې ولې وکړه نو موږ مشاهده د چا کوو د جبین موږ ته خو نور وجود نه ښکاري او دویم دا چې عموما خلک تعبیر اوس هم په تندي کوي وایي تندي نه یې خولې بهېدلې نو په عرف باندې بنا دی چې خولې به او عرق په فتحتینو خولې ته وي عرق عرق رق ته وایي عرق خولې ته ویلې کېږي دا خو شرح د حدیث مې وکړه مولانا صاحب یوه او چې کوم سوالاتو د هغې جوابات مې وکړل چې کوم اهم و نور به پکې په خبرې شته خو هغه غیر ضروري دي ته مې پرېښودی اوس به راشو مولانا صاحب د دې حدیث مناسبت د کیف کان بدء الوحی سره څه شی دی دواړو جزو سره مناسبت دی جز ثاني انا اوحینا الیک دا هغه وحی اقسام یې ذکر کړل جز ثاني سره مناسبت مخکې کوه
انا اوحینا الیکا شبسه انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده نو اغید پاره چې کما وحی وا اغه به ذات موسی علیہ السلام توکلم الله موسی تکلیما او په واسطه دا فرشته مو او غیلبم کله فرشته پاس شکل کې رات لو کله د انسان په شکل کې د قرنګ استا وحیم داغي په شان ته د درې اقسام پکې چلےږي نو داغي جزء ثانی سره مناسبت او جزء اول سره سره مناسبت ډیر واضحه بد ادا وحی به څنګه کېدلا او کیفیت به څنګه نو بد ادا وحی به دقه څه کېدلا چې د پیغمبر حواس په معطل شو بد ادا وحی به داسې کېدلا چې جرس ټنګار به اوریدل بد ادا وحی به داسې کېدلا چې جبرئیل به د سړي په شکل او کیفیت به څنګه پلي به دی کیف کان بد الوحی شابه سے کته وې دي چې خدا وحی ذکر دی بد انشتا دا وحی ذکر دی بد نشتا او د کیفیت هم نشتا ما څه جواب درتا وکا شتا پکې بد ادا معنا چې تسوالو کا بد ابسین کېدلا بد ادا چې پیغمبر مبارک بکله سورۃ الجرس ورید نو بد ابا دا بد اوا او کیفیت به سو سخت خلیبت بدلې د مناسبت نه پېښه په خبره بیا دریم ځل وېما بد ا بسین کېدلا شابه چې کله بسول سورۃ الجرس ورید دغه مناسبت او کیفیت به سو اشده علی دو مناسبت دریم وای دریم ما وی چې کیف د عظمت ته پاره دی چا د پاره دی عظمت نو عظمت ته وحی معلوم شو چې پیغمبر مبارک نه خولې وی وری کیف د عظمت ته پاره دی القارعه ما القارعه می ویلې دی نو چې کیف د عظمت نو عظمت ته وحی معلوم شو چې پیغمبر مبارک غوندي شخصیت نه خولې وی دی خلاص شو خبره درې مناسبات شو اوس برا شو بلې خبره لا پنځمه خبره لا بیان د احوال او دروات شو شرح د حدیث شو اسئله او جوابونه شو او مناسبت شو پنځم اوس مسائل مستنبطه نو مسائل مستنبطه د دې لومبینه خو اسویم خو د حدیث نه ده اخو د راوی قول دی کنه او قران قول دی ام المؤمنین بس هغه هو بمونږ حدیث ته نو دي او اس ام المؤمنین لفظ نو دي چې امهات چې بیبيان امهات المؤمنین کنه لیکي ملکه ځکه حدیث ته نو دي بلته سم معلومه شو حارث ابن هشام سوال وکړ رسول الله مبارک نه د دینه دا معلومیږي چې د پیغمبر د خصایصو سوال کول شي لومبه مسله دا وته د پیغمبر مبارک د خصایصو او داغه د احوال سوال کول شي فائدہ ده پکې دا یو دویم دا چې پیغمبر مبارک ته صحابه مخاطبه چا سره کولا یا رسول الله سره کولا دا دوش دریم ثبوت د وحی راغی چې د کیفیت تپوس کوي نو ثبوت د چا راغی د وحی راغی چې وحی برات ده سلورم چې سوال درنو شي جواب باور کې پیغمبر مبارک جواب ورکړي چې مجیب مسائل سوالو کې سب ورکې لکه خپکهږي معنا کله ما ته ګوره بعض سوالات نه دي پکار باغی پیغمبر خپه شوی دی یو فضول سوالات فضول بے فائدې اوس هم بعض خلک تاسو کوي هغه خزه او خایا چې خاوند پیغمبر دی پلارم پیغمبر دی زویم پیغمبر دی رورم پیغمبر څه فایده ما ته یو سړی تاسو کو وی د نوح علی السلام د مور سنوم دی مې تا نه یو تاسو کوم ستا د نیکه د مور سنوم دی وی ما ته نه دی یاد نو مې تا ته د درې مې پیړای نه دی یاد نو ما ته به د نوح د پیړای کم ځای نه یاد شي نو بیجلیگر مولوی سے بدا سوال کو چې ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام کم ګډ قربانی کا وخه چاو خوړی هغه بداوی پار مجلس کې نو علماء لیکلي چې فقراو د مکی خوړی نو مفتی صاحب رحمت الله علیه تا چاوي چې بیجلیگر مولوی صاحب دا سوال کوي چې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام د ګډ وخه چاو خوړی مفتی صاحب بیجلیگر خوړی د دې سوال فائدہ څه ده ډیران ته خو باندې ګورځول چې به خوري فائدہ پکې څه اسی بیجلیگر مو څه خوشتبه وکنه ناغه باندې مونږه اعتراض نکو خوشتبیتی وکولا الحاصل فضل سوالات باندې وخفه کېد رسول الله مبارک
دویم به په څه خفه کېده دویم دا چې چا به سوال تعنتن کاوه چې دې دپاره کوم چې دا بل پړ کړمه دې دپاره کوم چې دا بل څه کړمه پړ کړمه په دې به خفه کېده دا سوال به ځان د پوهې دپاره کوي یا امتحان دپاره به یا امتحان له لکه زه چې ستاسو نه سوال کوم او یا د ځان د پوهې دپاره لکه چې زه چا نه تپوس وکړم تعنت او تکبر د وجې نه چې بل پړ کړم دا بیا ګناه ده او دریم څه دی دریم هغه سوال چې بدیهي دی د سوال بدیهي دی هغې کې مه کوه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة بدیهي دی بس غوا لاله کېږه داسې خبره خلاصه هر غوا چې لاله کار کېږي حضور پاک وایي چې دې سوالونه نه وې کړی چې کومه غوا له وړلو کار پې کېده نو هغې وایي چې د رنګ به یې څنګه یو شکل به څنګه یو جوتي به یو که نه به یو خپه به اوچته یو که ښکته به یو غوږونه به سرې یو که سپین به یو مړه نو شی پې دونه ګران شو چې د حد نه وته څو قسمه سوالات ممنوع دي درې څو قسمه کم یو فضول دویم چې تعنتن کې او دریم چې بدیهیات وي هغې کې به تپوسونه نه کوي بس حضور پاک چې دا آیت نازل شو لله علی الناس حج البیت نو اوس ځکه خو ظاهري خبره ده چې حج یو دی که نه به در باندې فرض شو تپوسونه ولې کوې نو وایي څونه هر کال به حج کوو نو پیغمبر مبارکو فرمایل که نعم مې وی ګوره اقرار به کوې بس بدیهي خبرې باغ بس امر تقاضا تکرار نه کوي خیر و خلاص او نسبت زمانې ته نه دی شوی لکه د مانځه په شان دی نسبت بیت الله ته شوی دی حج البیت بیت الله کې تکرار نشته خلاصه شوه خبره نو حاصل د مسئلې څه شو چې سوال څوک وکړي او جواب درځي نو څه به کوې جواب به ورکړې هغه درې سوالونه دې مستثنا شو او دا په کتاب العلم کې به په دې دریو سوالونو مستثنا کې پوره تفصیل هم درته کوم انشاءالله العزیز یو ته دا معلومه شو بل ته څه معلومه شوه بل دا چې د وحی درې قسمونه ته معلوم شو وحی بالذات د الله نه وحی په توسط د ملک چې ملک په شکل ملکی وي او وحی په توسط د ملک چې ملک په شکل انساسي وي هر سر پکې نشته درې قسمونه ته معلوم شو بل دې څه معلومه شوه بل دا چې نبی هم تعبیر وکړه د وحی نه په سورة الجرس چې پیغمبر مبارک به دغسې اواز محسوسوي حضور پاک به د سورة الجرس په شان اواز محسوسوي دا بله معنا څو مسئلې شوې لکه شپږ شوې سورة الجرس اووه مسئله څه ده چې د مضموم شي سره هم تشبیه ورکولی شي خو چې وجه د تشبیه ظاهرې دا ته اووه مسله ووتل اتمه مسله ته څه معلومه شوه دا ډېره سخته وي وجه د شدت مې وي وحی بالذات ډېره سخته وي یا جبریل په شکل ملکی وي نو ډېر سخت دی نهمه مسله څه شوه هغه دا وقطع عنه ما قال چې جبریل په شکل ملکی وي یا د الله نه بالذاتي فورا پیغمبر ته یادېږي فورا چا ته یادېږي پیغمبر ته لسمه ته څه ووتله د پیغمبر مبارک قوت ته حافظې ته معلوم شو قوت ته حافظې یو لسمه څه معنا شوه چې فرشته د انسان په شکل راتلی شي یتمثل لی الملک دا ته یو لسمه ووته فیکلمنی نه څه معلومه شوه چې بیا پیغمبر قوت ته حافظې خو دواړو کې لږ فرق راغی یا لکه پوهېږي په خبره او بله ته څه ووته دولسمه چې د پیغمبر مبارک نه به د وحی په وخت کې د تندي نه خولې بیا دی او دیارلسمه ته څه معلومه شوه ثقل د وحی او څوارلسمه ته څه معلومه شوه اعجاز د قرآن چې د الله کلام دی وحی ثقه د پیغمبر خپل خو نه دی موجود د څوکې مثل نشي پیدا کولی او پنځلس مسلې دي پنځلس دا چې کله به په پیغمبر مبارک باندې وحی نازلېدله نو رؤیت ورته جایز دی په دغه وخت کې دا د عایشې ورته کتلي دي او حالت یې معلوم کړی دی پنځلس مسلې دا د حدیث ته ما درته وویستلې یادې به شي که به یادې نه شي جزاکم الله وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وزب الكتاب
مولانا صاحب زه خو سره تکرار مې لږ کم کړی دی خو بیا هم لږ لږ کوم چې تاسو ته خبره یاد شي تنګ نه شي ښه